کاروبار دپاره وظایف غواړئ، ښه دا بعضې ملګري کاروبار لپاره وظایف غواړي، نو بس ښه بهترینه وظیفه خو دا ده چې حضور پاک یو دعا کړې ده، اللهم بارک لامتی فی بکورها. نو چې کم خلک کاروبار کوي وختي سار دی کاروبار له، دا بهترینه وظیفه ده، نو الله به هم کاروبار کې برکت اچوي. او که وظیفه نوره غواړئ نو لا حول ولا قوة الا بالله ټول ملګري روزانه 1500 پیرې وایي، او د هغې نه مخکې وروستو 11 پیرې درود شریف وایي. د دنیا او د آخر فایدې به دله خدای درکوي که خیر انشاءالله. د ختم نبوت عقیده دا زمونږ ستاسو د اجماع خبره ده، د عقیدې خبره ده، او مقصد یې دا دی چې حضور پاک په ټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر دی، د هغه نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي. دا عمل سره تعلق نه لري، عقیدې سره تعلق لري. عمل کې که د سړي نه کوتاهي وشي نو دی فاسق شو، د ایمان نه نوځي، خو که عقیده کې د ویښته برابر کوتاهي وشو نو خلک غرق او تباه شو. ګورئ ما نه مخکې زما ګران قدر او محترم رو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب زیده مجدهم ډېر ښکلی بیان هم په دې درته وکړ. زما ورونو پیغمبران خدای څه له رالیږلي؟ د پیغمبرانو لومبی مقصد دی چې خلکو ته ښکلی عقیده وښیي. دا نورې خبرې وروستو دي. حضور پاک چې لومبی راغی دی عقیدې له راغی، د مکې په لارو کوڅو کې به ګرځېده او دا آواز به یې کو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دا کلمه ووایئ چې زه د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او شریک نه لري، نو کامیاب بشي. د راتلو مقصد هم دقه دی چې خلکو ته عقیده وښیي، او د خلکو په عقیده کې چې کم فرق دی هغه ترې وباسي. هغوی به وایي نه لات او منات او عزا دا زمونږ خدایان دي، وی نه بوت او کاڼی خدای نشي کېدی، دا مخلوق دی، او د الله صفت دا چې دی به خالق دی. پوره زور ولګو، خو چې د دې عقیدې زور یې ولګو د مکې خلک دشمنان شي، او داسې دشمنۍ د حضور پاک سره شروع کړه چې زه تاسو ته نشم ویلی. د نبوت نه مخکې به یې والا ډېر زیات قدر کو، ډېر عزت به یې کو، هغه قدر او عزت بس د هغې بلکل مخالف اپوزیټ ودرېدل، او د حضور پاک سره سخته دشمني شروع کړه. حتی چې حضور پاک د مدینې د خلکو نه مایوسه شو نو طائف ته لاړ. 3 سردارانو په طائف کې هغوی له د ایمان دعوت ورکړ. 2 خبرې ورته وکړلې، یو دا چې الله یو دی او شریک نه لري، او بل زه د خدای رسول یم. بادشاه یې نه وه چې ګنې ما بادشاه کې. دا بېله خبره ده چې رسول شو نو خلک به بیا خبره مني او خلک به یې تابع شي. ځمکې یې ترې نه غوښتې، پیسې یې ترې نه غوښتې. قل ما اسألکم علیه من اجرین، هر پیغمبر دا ویلی دی زه ستاسو نه پیسې نه غواړم، زما اجر په الله دی.